أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك او غمجن دې نه کې تعالی را قولهم ویناګاری دوی، یعنی د اسلام دشمنان چې څومره ویناګانې کوي، پراپیګنډي خوري او ناجایز دعوی کوي، نو دغه ویناګانې دې ته غمجن نه کړي. نو ګویا چې د آیات تسلی د نبی علیه السلام دپاره او د دغې غمجن کېدو نه چې ته غمجن کېږه مو د هغې دپاره دلیل پیش کېږي چې د خفګان خبره ځکه نه ده چې ان العزة لله جمیعا، یقینا عزت ټول د الله تعالی سره دی. عزت وقار ته ویل کېږي چې کوم چې مقابله د ذلت کې راځي. نو عزت د الله تعالی په لاس کې دی، تا به الله تعالی خامخا عزتمن کوي د دین په خاطر باندې. د دغې نه علاوه چې کوم دی عزت دو نور معنو سره هم راځي، په معنا د قدرت سره هم راځي. بیا به رسي چې ان العزة لله جمیعا، یقینا قدرت او طاقت ټول د الله تعالی دی او الله تعالی خو ستا په مرسته باندې دی، نو ته به خامخا غالب کېږي، ته به فتح او غلبه میلاویږي. هو السمیع العلیم، دا الله تعالی اورېدونکی او پوه دی. د دې دوه صفتي نومونو ذکر کولو نه وروسته دا دلیل شو په د خپله دعوه باندې چې خفه کېږه ځکه مو یو دا ده چې قدرت او عزت د الله تعالی په قبضه کې دی، او دویمه دا ده چې الله تعالی اورېدونکی دی، د اسلام دشمنانو خبرې اوري او د دوی په حالاتو باندې پوره خبر دی. نو په دې وجه د اسلام دشمنان د الله تعالی په نگرانۍ کې دي، د الله تعالی په قبضه کې دي، او د دې هیڅ یو جرم د الله تعالی د علم نه د قدرت نه بهر نه دی. نو ځکه خفه کېږه مو، دوی ته به د خپل عمل پوره بدله میلاو شي. الا خبردار ان لله من فی السماوات ومن فی الارض، یقینا خاص الله د پاره هغه څوک دی چې په اسمانونو کې دی او هغه څوک چې په ځمکه کې دی. من د هغه چا د پاره استعمالي کې چې کم عقل والا خلک ذوی العقول، اسمانونو کې ذوی العقول د عقل خوندان د فرشتي دي، او په ځمکه کې د عقل خوندان انسانان او پیریان دي. نو دغه په اسمانونو کې فرشتي، په ځمکه کې پیریان او انسانان دا ټول د خاص د الله تعالی دی، الله تعالی ملکیت دی. نو دا رد شپ هغه خلکو باندې چې کم د اولیاء کرامو په باره کې دا سوچ لري چې دا د عبادت مستحق دي، دا د دینه چې کله سوال کوي نو دوی پوره کوي. یا ځینې مشرکانو به ویل چې دا کوم چې اولیاء کرام دي په دې کې د الله تعالی صفات را منتقل شوي دي. نو په دې ځای کې به دغه ټولو باندې رد وشو چې فرشتي، انسانان او پیریان چې کوم د عقل خاوندان دي، دا خاص د الله تعالی ملکیت دی، او چې کله ملکیت شو نو د خدایي صفتونو نه بیخي خالی شو. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، او تابعداري نه کوي هغه کسان يدعون چې رابلي من دون الله بغیر د الله تعالی نه شرکاء نور شریکان لره. په دې آیات کې تقریبا د معنی په اعتبار سره درې احتمال دي. دو احتمال اولنۍ طریقه دا ده چې دا ما په معنا ده نفي سره نه سره واغستې شي، چې وما يتبع الذين تابعداري نه کوي، چې کله ما د نفي د پاره واغستې شي نو په دې صورت کې یو معنی داسې ده چې تابعداري نه کوي هغه کسان يدعون چې رابلي من دون الله بغیر د الله تعالی نه شرکاء شریکان لره. نو په دې ځای کې دا شرکا به د یتبعو دپاره مفعول شي. مطلب یې دا شو چې د الله تعالی نه بغیر چې کوم خلک د الله نه بغیر خلک کوم څه رابلي، نو دغه رابلل د شریکانو په دلیل سره نه دي. دا معنی شو چې وما يتبع الذين، او تابعداري نه کوي هغه کسان په دلیل سره يدعون من دون الله شرکاء چې رابلي بغیر د الله نه شریکان لره. د کوم شریکان چې دوی عبادت کوي او تابعداري کوي نو په دوی باندې دوی سره هیڅ دلیل شته نه. دا یو احتمال دی. او دوی معنی دا ده چې وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء، تابعداري نه کوي هغه کسان يدعون چې رابلل کوي من دون الله بغیر د الله تعالی نه شرکاء شریکان لره. نو بدرې ټیم کې شرکا بر د يدعون د پاره مفعول شي، د يتبعو د پاره بنش. نو بیا برسه چې يدعون من دون الله شرکا، دا خلق تابعداري نه کوي. وما يتبع الذين، تابعداري نه کوي هغه کسان يدعون چې بلل کې من دون الله بغیر د الله تعالی نه
شرکا شریکان لرا نو څنګه تابعداري نه کوي تابعداري په دلیل سره نه ده او نو دغه طریقه باندې د دوه طریقې شوي او درېمه طریقه دا ده چې ما د پاره د تپوس کولو شي بیا به څه شي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء او رس شي تابعداري کوي هغه کسان چې رب بلل کې بغیر د الله تعالی نه شریکان لري د څه تابعداري کوي تابعداري د څه تابعداري ده یعنی مطلب دا چې د تابعداري حقیقت کې تابعداري کې شمار نه ده نو یو دوی معنی چې کوم دي دا په اعتبار د دې سره چې ما په معنا د نفي سره واغستې شي او یو معنا په معنا د استفهام او تپوس سره چې کړه واغستې شي ان يتبعون داخل تابعداري نه کوي الا ظنا مگر د ګمانونو تابعداري کوي نو مثلا نور واضح شو چې د شریکانو تابعداري د دوی په دلایل سره نه ده صرف ګمانونه دي شکونه دي وانهم الا يخرسون او نری دوی مگر اٹکل وینا کوون کې دي چې بڑے سره ولاړی کې جو دا په حقیقت دي سی وي نور اخو تحقیق دلیل بصیرت د دین بیخي وزګار دي هو الذي الله غزات جعل لكم الليل چې ګرځوري د ساسو د پارش په لتسكنوا فيه جتاسو آرام حاصل کې پدې کې دی آیات کې ډېر الفاظ د اختصار د پاره پرې خودلې شوی دي نه دي ذکر شوی اصل کې دا دي هو الذي جعل لكم الليل مظلما الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړی د ساسو د پاره شپه تیار مظلمان ټکه د ذکر نشو دا سانه د پاره لتسكنوا فيه د پاره د سکون یعنی آرام حاصل کې پدې کې شپه د آرام د پاره ده والنهار مبصرا پیدا کړی د ورځ مبصرا روخانه دې کې جمله بل پاتې رجله تبتغوا من فضله دې د پاره تاسو د الله تعالی فضل ولټه وای ځان مزدوري وکړي اب نور زګینو کې ذکر دی د زګین کې د اختصار د پاره پرې خودل شو ان فی ذلک یقینا بدی کې لآیات لقوم یسمعون خامخ النخری د قوم د پاره یسمعون چې خبر اوري چې د چا زړه خبره کوزیږي زړه وګونه کولاوي نو شپه ورځ د چکلو ګور د الله تعالی قدرتونه به په خپل معلوم کی قالوا اتخذ الله ولدا دوی وای چې ولد الله تعالی ولد لره د شکوا او ګیله د الله تعالی طرف او دوی بیوقوفي بډاګه کولی د مشرکان نو دوی نیول د اولاد لره سبحانه پاکر دی الله لره دلته اتخاذ د ولد چې کوم دی نو یو دوی عقیده دا و اتخاذ د ولد ته ویل کېږي دوی په دې عقیده لرله چې د الله تعالی صحیح او حقيقي ځامن نشته لیکن ځری مخلوق قائم مقام د زوی ګرځولې دی دغه مطلب دی نو دې ځکه چې اتخاذ د نیول د اولاد د اتخاذ کې نه بخبره معلومیږي چې مشرکان د عقیده نه لرله چې غني الله تعالی واقعي اولاد لري بلکې د سی ویل چې ځنی مخلوق داسې شته چې هغه قائم مقام د اولاد دی بده کې ځنی کله به بزرګان ته نسبت کاو چا فرشتو ته کاو او چا به بوتانو ته کاو مختلفه طریقې و چا پیریانو تم کاو دا د علماء ورای ده لیکن دې مرای ده چې مشرکانو کې قسمونه ځنې مشرکان دغه عقیده لرله لیکن ځنې مشرکان بس ډرتي شوي هغه ویل چې نه الله تعالی واقعي اولاد لري نو په دغه دوه صورت کې سبحانه پاکی دی الله لره الله تعالی د لپاره د اولاد نه پاکی ده ځکه چې اولاد د الله تعالی د لپاره ثابتول د عیب دی بینه عیب د مخلوق د لپاره اولاد د خصيبت دی خود الله د لپاره عیب دی په دې طریقه باندې مخلوق د مخلوق دی چې د ډېری کمزوري او مجبوري لري په دې بیماری راتلی شي بډاتوب راتلی شي کمزوري راتلی شي اولاد بر دې خدمت کوي دی یوازې د اولاد په منځ کې به دا یوازې نه لیکن اعتبار د الله تعالی چواله په الله تعالی باندې کمزوري راځي نه په بډاتوب را زوال راځي نه د چا امداد ته ضرورت شته هغه په خپل باندې قادر مطلق ذات لوی ذات د کامل صفاتونو مالک دی نو کله الله تعالی د پر اولاد ثابتې نو بیا دې صبر د بار ډېری کمزوري بنوري ثابتول کېږي مثال به تور کته دا وایي چې د الله تعالی د پر اولاد دې نو بیا سوال دی چې کوم اولاد د الله تعالی د پاره ثابتې آیا په دغه اولاد کې د خدای صفاتونه شته او کنيشته کته وشته نو موږ خو به ویل چې زمکه واسمانونو کې جسمره د عقل مالکان دي ټول د الله تعالی ملکیت نو ملکیت هغه اولاد نه اولاد ملک نه جوړيږي نو هغه ځکه نو موږ ثابت کړی دی چې د الله تعالی د پاره زمکه واسمانونو کې مخلوقاتو کې حقيقي اولاد نشته
او دغه شان د کې کته دا خبره کې چې اولاد اشته او دغه اولاد موجود دي نو سوالونه جوړیږي چې دغه اولاد کې د خدای صفت شته که نشته دی. کته وی صفت پکې شته ښکارا شرک شو، کته وی صفت پکې نشته دی، نو بیا اولاد څنګه د پلار د نسب نه بیریږي، هغه بل نسب بل قسم غونډه کې اولاد پیدا کیږي چې هغه د خپل پلار د جنس نه بیا نه، نو دا خو ځان له عیب دی. که جنس یو شي نو هم عیب شرک، او که جنس مخالف شي نو لا غټ عیب. دغه نه علاوه د اولاد لپاره احتیاج راځي، مجبور کېدل راځي، وعده ته او دغه شان د کې زنانه ته احتیاج راځي، او احتیاج مخکې موږ ویل الله تعالی د ذات ته چې هیڅ مخلوق ته ضرورت نشته، هیڅ چا ته ضرورت نشته. دغه شان دغه سوال چې اولاد یې هغه د لپاره به زنانه دغه زنانه باره کې بیا سوال لږ دا به د خدای صفت لري که نه به لري، کوي لري نو ښکاره شرک، کوي نه لري نو خالق څنګه د مخلوق سره وعده کوي، دا عقل نه راخلي، دا باطله خبره ده. دا ټول چې کوم ته یو اولاد چې د الله تعالی د لپاره ثابتې دي سبب د لپاره بس سونو عیبونه به ثابتې، بس سونو عیبونه الله تعالی د لپاره باقي خود به خود لازميږي. نو د الله تعالی نه مضمون صفات نه پکول، بیکار صفات نه پکول، دې د تسبیح ویل کېږي. نو ځکه سبحانه ټکه ذکر شو. هو الغنی د الله تعالی به حاجت دی، چاته ضرورت نشته. نو هو الغنی د غنی صفات د اولاد د نفي لپاره کامل دلیل شو چې الله تعالی چې ضرورت نشته په اولاد کې ډیر ضرورتونه حاجتونه پیښیږي، او الله تعالی د ذات نه دی. له ردی الله د لپاره ما هغه ستري په سماوات چې بس مانونه کې دي، و ما هغه ستري په الارض بس ما کې دي، د ملکیت. ان عندكم من سلطان بهذا، نشته تاسو سره هیڅ دلیل په دې خبرو باندې، تاسو چې الله د لپاره کوم اولاد ثابتوي نو په دې باندې تاسو سره هیڅ دلیل نشته، صرف قصې د پلان کې وی لوډینګي وی زما شک دی او خیال له او فکر می دسي دی دغه نخوا هیڅ دلیل پېنشته. اتقولون اتا سواي على الله فالله معنی ما حصل لا تعلمون، تاسو به پويږئ نه، دغه خبرې کوي چې باغې من تاسو سره دلیل نشته، او په کومه خبره چې دلیل نه یې بیانول به دروغ کې راځي. نبی عليه السلام فرمایي يحسب للكذب ان يحدث ما يسمع، دا خبره په دروغ کې شمارېږي چې سړی تشي اورېدلې قصې کوي چې ما واورېدل، ما اخبار وکوت، ما په موبایل کې ولیدل، دینا خو د سر تحقیق لار نه چې دا کم سم وکتل دا څومره حقیقت، او دا خبره د بل ته منتقلای نو دا هوبه په دروغ کې راځي، بغیر دقیق خبره مخکې چلول دا بیخي دروغ دی. او ردی سره خو دې غټه مسله باندې د الله تعالی د ذات مسله ده، او دومره غټه دعوا بغیر دلیل نه نو انتهایی جرم دی. قل ورتوا ان الذين يفترون على الله الكذب، یقینا حق کسان چې جوړي په الله تعالی باندې دروغ، اولاد ولا ثابتې شرک ولا ثابتې، لا يفلحون، چرته به کامیاب نشي. معلومه کې دا چې الله تعالی په ذات کې او دین کې دونه غټي خبرې کول لسی معمولی خبره نه ده، لوی نقصان دی، لوی جرم دی. د ځګن کې یو سوال دی، او سوال دا دی چې د اسلام د څومره دشمنان دي. کغه دا عقیده لري چې د الله تعالی د پر اولاد شته، کغه د الله تعالی د وجود نه منکر دي، کغه د الله تعالی رسمانی دین نه منکر دي، نو په دنیاوی لحاظ باندې خدای ډېری ترقی قصيږي، دومره ترقی وکړه، دومره لاړ، او دومره حکومتونه دي، نو بیا یو پلیخون څنګه شو چې کامیابیږي نه. دغه سوال جواب په دې دویم آیت کې موجود دی. الله متاع فی الدنیا، دغه فائدہ د دنیا، ثم الینا مرجعهم، بیا مونږ ته واپس کېدل دي، یعنی په دنیا کې د دوی مالدار کېدل دا د دوی د کامیابی دلیل نه دی. متاعون کې د تنوین چې کوم دی دا لګوالی په معنا سره دی. متاعون یعنی فائدہ د لګه فائدہ ده، معمولی شی دی، دومره نه دی، او دا صرف د دنیا خبره ده. ثم الینا مرجعهم، بیا مونږ ته واپس کېدل دي، نو چې واپس شي نو بیا ثم نذيقهم، بیا به وسکم په دې معنی نذيقهم العذاب، وسکم په دې معنی عذاب الشدید، جسخ عذاب، جهنم عذاب دی. بما كانوا يكفرون، په سبب د هغه چې دوی کفر کوي. نو الله تعالی د پر اولاد ثابتول بعینه کفر شو، او د کفر په وجه باندې مدې ته سنگینه سزا ملایوي. دنیاوی عارضی ترقی د دوی د فتح او د ګټې دلیل نه لري، د کامیابی دلیل نه لري، عقل مندۍ دلیل نه دی. یو حدیث مبارک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دنیا قاعده د الله تعالی سره د یوې ذری برابر وي، نو په کافرانو باندې به د سمندر په کافرانو باندې به د وبونه یو اساس کې به هم نويس کړي، لیکن الله تعالی په نظم د دنیا هیڅ حیثیت نشته. یو بل روایت کې دی چې د دې خبرې غم او احساس نه وي چې یاره
د مسلمان کمزوري ایمان والا خلک به هم د کافرانو است متاثر شو کافرانو بشي نو الله وایي چې ما به د کافرانو لره دا کورونه هم د سرو زرو جوړ کړي وي ځکه چې د دوی د ژوند ډېر معمولی وارث دي به مستقیل جهنم ستري لمبي او ایس لاره پکې بل نه کیږي نو دې روایتونو معلومیږي دا چې د کافرانو ظاهري دغه مالداري او ظاهري وسایل د فتح علامات نه دي بلکې د مستقیل استدراج دي اخور دي ژوند ډېر زیات خراب دي